جرګه کول د پښتنو د پښتو رواج دی. د کرکنی وصیب خان د تیرو وختونو داسې دغه جرګو کې د ډیرو خلکو دشمنۍ په دوستۍ کې بدلې کړي دي. نن په پېښور ښار کې ملک وصیب خان د شیر حاجي او نبی ګل ترمنځه راضینامه کړې ده. په دغه راضینامه کې د جرګې مشران ملک جهانگیر، ملک وصیب خان، سید قاری، عزیز الرحمن، هدایت الله ناظم او داسې ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی و. د پاکستان تحریک جوانان صوبایي صدر ملک وصیب خان په خپلو خبرو کې راغلي مېلمنو ته وویل چې زمونږ مقصد د علاقې خدمت کول دي، ولې پښتانه د خپلو منځ کې رایوځای کول دي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک هم دی چې مسلمانان په خپلو کې رونه دي. نو بیا هم زمونږ دغه کوششونه دي چې مسلمانان او پښتانه په خپلو کې د ورورولۍ او د دوستۍ ژوند تیر کړي. د دشمنونو او د دغه تربګنونو تر دې مهاله پورې چا هیڅ هم څه جوړ نه کړل. زمونږ مقصد همدغه دی چې په علاقه کې امن و امان وي. اکرام الله صدیقی، ډیلی شفقدر نیوز، شفقدر.